بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیل شاه. ګرانو کتونکو خبره به کوو نن په اسمبلی کې ډیره هله ګوله وه. وزیر اعلی څوک رالو، وزیر اعلی څوک منتخب شو، بیا وزیر اعلی ته مشکلات سره له مخې ته ویل کېږي دا چې کم اپوزیشن لیډر دی هغې به په سبا های کورټ ته ځي. په دې ټول هر څه معاملاتو باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره زمونږ صحافي شاهجان رور موجود دی. شاهجان صاحب تاسو ته په ننني پروګرام کې هرکلی وایو. ډیره مننه کبیر علي شاه صاحب. شاید باید د ټولو لومړنۍ خو راته دا ووایي چې نن کم اسمبلی کې غوبل و، په هغې کې وزیر اعلی نامزد وزیر اعلی سهیل افریدي صاحب په 90 ووټونو باندې خپل چې کوم جیت دی هغه حاصل کو. څه به وایي په دې باندې؟ داسې و چې بیګا موږ د شپې وکتل چې د مستعفي شوي وزیر اعلی الیمین ګنډاپور په استعفا باندې د گورنر لخوا اعتراض ولګولی شو. دغه استعفا چې کوم دا دی واپس الیمین ګنډاپور ته ولېږله او ویلې چې دوه استعفې چې کوم دي نو دا گورنر هاوس ته موصول شوي دي او په دواړه استعفو کې دستخطونه چې کوم دي نو په هغه کې یو شان نه دي دغه دستخطونه او موږ ته پکې تضاد ښکاري. نو لهذا گورنر وزیر اعلی کوم چې مستعفي شوی دی الیمین ګنډاپور هغه ته وویل چې په 15 اکتوبر 3 بجې د هغه گورنر هاوس ته تشریف راوړي چې دغه د معامله چې کومه ده د تصدیق وشي او د عین مطابق دغه معامله حل شي. خو د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتي 2 ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا اسمبلی اجلاس نن یعنې د پیر په ورځ باندې 10 بجې طلب کړی و. بیګا چې کله دغه گورنر لخوا اعتراضات ولګولې شول نو معامله لږ د کنفیوژن ښکار وه او پاکستان تحریک انصاف چې کوم ایم پی ایز دي هغه هم د کنفیوژن ښکار وو. خو بیا سحر موږ ته دا ولګېده چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم لیګل ټیم دی یا قانوني ټیم دی هغه سپیکر ورسره چې صوبایي صدر دی سلمان اکرم راجا هم په پیښور کې موجود وو. هغوی دا فیصله وکړه چې دغه د اسمبلی اجلاس چې کوم دی دا به راغوښتلی شي او د وزیر اعلی انتخاب به کېدلی شي او د گورنر لخوا د قانون مطابق هغه سره دا اختیار نشته دی چې هغه په دغه استعفا باندې اعتراض ولګوي او یا په دغه باندې یا یې منظورۍ نه او یا پې سوالونه پورته کړي. نو د هغې وروسته بیا د خیبر پښتونخوا اسمبلی اجلاس چې کوم دی نو 10 بجې ټایم ورکړی شوی و. تقریبا 10:30 بجې دغه اجلاس شروع شو. په لومړی کې خو د پی ټي آی چې کوم غړي دي دغه غړي ټول راغلي وو او ورسره د اپوزیشن کوم غړي چې دغه هم اسمبلی هال ته رال دغه اجلاس کې ګډون وکړو. نو لومړی چې کله د اسمبلی اجلاس آغاز وشو نو الیمین ګنډاپور پاسې د هغه ته د سپیچ موقع ورکړه شه او هغه باقاعده وویل چې زما چې کوم استعفې موصول شوي دي گورنر هاوس ته نو هغه بالکل ما په خپله باندې لیکلي، ما په خپله مرضۍ باندې ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف چیرمین په حکم باندې ما دغه ورکړي دي او زه د هغې تصدیق هم کوم. په دغه کې هیڅ قسمه تضاد چې کوم دی هغه نشته. خبره په دغه ځای کې زه کټ کومه لګیم خو لکه الیمین چې کله سپیچ کولو نو هغه خپل چې کوم د 19 میاشتې چې کوم هغه تېرې کړې وزیر اعلیتوب کې هغه خپل کارکردګي بیانول او دا یې کول. نو بیا په اپوزیشن چې کوم تنقید دی هغه پرې رالو چې یاره که چېرې تا ښه کارکردګي کوله نو تا استعفا ولې ورکوله یا تا نه استعفا ولې اخیسته؟ بالکل کبیر علي شاه صاحب ډېر عجیبه غوندې ماحول و. یو خو دا و چې د گورنر لخوا د هغه په استعفې باندې اعتراضات لګولی شو نو هغه کلیر کړی د اسمبلی په فلور باندې او سپیکر صاحب ته ویل چې ما استعفا ورکړې ده او به زه اوس هم تصدیق کوم د اسمبلی په فلور باندې تصدیق کوم. لهذا دغه استعفا والا معامله چې کوم دی دا ختمه ده او تاسو د نوي وزیر اعلی لپاره د انتخاب عمل چې کوم دی هغه شروع کوئ. بل اړخ ته بیا الیمین ګنډاپور دغه ذکر هم وکړو چې عمران خان په وینا باندې هغه استعفا ورکړې ده او هغه چې کوم دغه 19 میاشتې صوبه کې ګورننس کړی دی بطور وزیر اعلی نو د هغې باقاعده ذکر وکړو، خپله کارکردګي وښودله چې کوم وخت کې موږ رالو نو صوبه د مالي بحران مخ وه او مختلف ترقیاتي منصوبې موږ شروع کړې. موږ ډېر ښه کارونه وکړو، ملیټنسي وه او د امن او امان صورتحال و. نو موږ کافي حد پورې کوشش وکړو چې دغه مسلې حل کړو او زموږ 19
19 میاشتې شي دا ډېر زیات ښې تېرې شوي دي. نو چې علي امین ګنډاپور صاحب کله کېناستو نو بیا اپوزیشن لیډر سپیکر صاحب نه ټایم واخیسته. اپوزیشن لیډر ډاکټر عباد صاحب هغه پاڅېد او هغه یو خو دا و چې دغه انتخابي عمل چې کوم و د نوي وزیر اعلی لپاره په دې باندې سوالونه پورته کړه، اعتراض یې پورته کړه، وایي چې دا غیر آئیني او غیر قانوني دی ځکه چې کوم علي امین ګنډاپور چې دی هغه طرف ته اشاره وکړه چې زه اوس هم تا وزیر اعلی ګڼمه د دې صوبې ځکه چې ستا استعفا نه ده منظور شوې او چې تر څو پورې استعفا نه منظور شوي یو وزیر اعلی موجود وي، کابینه موجود وي، نو بیا د بل وزیر اعلی لپاره انتخاب عمل چې کوم دی هغه څنګه کېدلی شي. دغه پوینټ یې شوت کو بیا چې علي امین ګنډاپور خپله کارکردګي کوم دغه د 1300 د 1900 میاشتو بیان کړه خپل سپیچ دوران. نو اپوزیشن لیډر دغه ټیم کې په هغه باندې بیا تنقید وکړو، ورته ویل چې ستا 1319 میاشت دومره ښه کارکردګي وه نو بیا ته یې ولې د وزیر اعلی د عهدې نه لرې کړې. دغه دوران بیا شور جوړ شو، پاکستان تحریک انصاف کم کارکنان چې دغه په ګڼ شمېر کې راغلي وو او شور دوران بیا اپوزیشن لیډر چې کوم و هغه تقریر ودرولې شو، بلکې په خپله باندې هغه چوپ پاتې شو ځکه چې شور ډېر زیات و. د هغې وروسته چې کله انتخابي عمل شروع کېدو نو اپوزیشن لیډر چې کله خپل تقریر ختم کړو د هغې وروسته هغوی د اجلاس نه واکاوټ وکړو او هغوی چې کوم دغه انتخابي عمل دی په هغې کې برخه وانخیسته او د هغې وروسته بیا باقاعده د سپیکر لخوا د انتخابي عمل آغاز وشو. په هغې کې چې پاکستان تحریک انصاف کوم یو نوي ارکان چې په اسمبلی اجلاس کې موجود وو په هغې کې سپیکر صاحب خپل اوټ نشي استعمالولی، نوي ارکان چې کوم دي هغه سهیل افریدي ته خپل اوټ ورکو، هغې وزیر اعلی منتخب کو او یو دا راته وایي شاید به وزیر اعلی سهیل افریدي خو نن منتخب شو، خو دا راته وایي چې آیا ګورنر به ترنه حلف واخلي که نه؟ اصل کې معامله اوس دلته کبیر علي شاه صاحب دلته معامله چې کوم دی نو هغه ډېر زیات ګمبیره شوې ده او ګمبیره چا کړه دا پاکستان تحریک انصاف په خپله باندې کړه ځکه چې دا ویلی کېده چې یاره دغه انتخابي کوم عمل شوی دی د دې خلاف به اپوزیشن عدالت ته ځي او دغه به عدالت کې چیلنج کوي. خو موږ وکتل چې په پاکستان تحریک انصاف باندې دومره جلتي وه چې هغو په خپله باندې عدالت ته لاړ او ویې چې د وزیر اعلی انتخاب شوی دی او اوس را روانه کوم مرحله چې ده هغه د حلف اخیستل ده او پکار ده چې سهیل افریدي نه ګورنر حلف واخلي او که ګورنر صوبه کې موجود نه وي نو بیا پېښور های کورټ چې کوم دی چیف جسټس چې کوم دی هغه دی بل یو ګورنر فیصل کریم کونډي دا وینا کوي چې یاره دا عجیبه قانون دی چې په پیله ځل مې وکته چې یو وزیر اعلی موجود دی او د پاسه بل وزیر اعلی چې کوم دی راځي او منتخب کیږي چې دا نوی وزیر اعلی رالو د یو وزیر اعلی استعفا چې کوم دی هغه لا ریسیو شوې ده لا پې موږ عمل درآمد نه دی کړی نو څنګه بل وزیر اعلی بالکل دا د اپوزیشن موقف دی ورسره ګورنر صاحب هم دغه شان تحفظات لري خو تر اوسه پورې د هغې اظهار کول کر نه دی کړی خو اپوزیشن لیډر چې کوم دی یا اپوزیشن جماعتونه چې دي هغه هم دغه سوال پورته کوي. خو بیا موږ وګورو د دې په جواب کې پاکستان تحریک انصاف وایي چې تاسو کو رولز وګورئ وزیر اعلی چې د خپل عهدې نه استعفا ورکړي نو په هغې کې چرې هم دا نه دي لیکلي چې دغه استعفا به ګورنر خامخا منظوري یا د هغې منظوري چې کوم دغه شرط ده بلکې دا ده چې وزیر اعلی به صرف خپله استعفا لیږي او چې کله هغه خپله استعفا ولیږله او ګورنر ته موصول شوه نو دا از خود چې کوم دی په خپله باندې دغه استعفا منظور شو نو په دغې وجه باندې مونږ دغه انتخابي عمل چې کوم دی هغه ترسره کړی دی او د دغې تصدیق علي امین ګنډاپور صاحب په خپله باندې هم کړی دی او هغه د اسمبلۍ په فلور باندې هم ووی چې ما استعفا ورکړې ده زه تصدیق کوم ما ته د بانی پی ټي آی د عمران خان حکم و د هغې په احکاماتو باندې چې ما ته کله هغه حکم جاري کو نو ما پکې یو سیکنډ هم نه یې لګولې ما یو استعفا ورکړه چې په هغې باندې شکوک و شبهات او ګورنر ویل چې دغه استعفا ما ته نه ده موصول شوي ما په خپل لاس باندې بله ولیکله او هغه استعفا مې هم ګورنر ته لیږلې ده لهذا زموږ د طرف نه استعفا تلې ده دا د منظور تصور کړی شي او منظور تصور کېدو وروسته موږ ځکه دغه انتخابي عمل چې کوم دی دا شروع کړی دی. دا راته وایي دغه چې کوم دی د نوی وزیر اعلی سهیل افریدي صاحب هغې نن د افغانستان د کډوالو حوالې سره په خپل سپیچ کې یو خبره وکړه چې یاره مرکزي حکومت له نه دي پکار چې موږ سره یو کس چې کوم دی 40-50 کاله په پاکستان کې تیر کړي هغه بیا موږ دیکې ورکوو نو آیا مرکزي حکومت چې کوم دی نو افغان کډوال چې کوم دی په دیکو باندې وباسي؟ کبیر علي شاه صاحب ډېر زبردست سپیچ سهیل افریدي د وزیر اعلی منتخب کېدو وروسته وکړو. اول خو هغه اوورال د خپل پارټۍ او د خپل لیډر او د خپل د سوشل میډیا ټیم او د دې ټولو شکریا ادا کړه او بیا هغه وویل چې هغه په
وزیر اعلی دغه منصب چې کوم دی د عہده دا سنبال کې د هغې وروسته به څه کوي نو په هغې کې هغه د صوبه کې چې کوم ایکشن ان ایډ اف سیول پاور دی د کوم لاندې چې په صوبه کې اپریشن کیږي یو یې د دغې ذکر وکړو چې زه به دا ختموم بل وی چې په صوبه کې اپریشن چې کومې روانې دي د هغې نتیجه مونږ ته مخې ته نه راځي نو چې دغه اپریشن حوالې سره به مونږ اورال زما به دا تجویز وي چې زه وفاقي حکومت ته او اسټیبلشمنټ ته دا تجویز ورکړم چې یاره دغه کوم قبایلي معاهدین دي دغه کې کېنولی شي ورسره خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم دی دا کېنولی شي او ورال په دې باندې کنسنسس جوړ کړی شي او دغه کنسنسس وروسته بیا دغه ټول خلک انوالو کړی شي نو په دې په نتیجه کې امن راتلی شي چې یو شمېر انټیلیجنس بیسډ اپریشن وشو خو د هغې باوجود موږ ته امن قایمېدل په نظر باندې رانل نه وی چې صرف ترهګرۍ خلاف اپریشن کول یا کاروایی کول دا ضروري نه دي بلکې دغه خلک چې کوم دي دا په دې کې انوالو کول او د هغې اعتماد حاصلول او د هغې په ذریعه سره امن راتلی شي او په خصوصي توګه هغه د افغان مهاجرینو حوالې سره ذکر وکړو د پاکستان چې کوم د افغانستان سره دغه تاوتریخوالی روان دی او بیا چې افغان مهاجرین دلته دي نو په هغې باندې هم سهیل اپریدي وی چې هغه به وفاقي حکومت ته درخواست کوي چې دغه افغان حکومت حوالې سره یا افغانستان حوالې سره دوی کومه پالیسي جوړه کړې ده نو په دغې پالیسۍ باندې نظرثاني وکړي ځکه چې یو خو افغانستان د خیبر پښتونخوا سره لګېدلی دی د دې خلکو رشتې دي تګ راتګ دی نو مونږ له نه دي په کار چې یاره معاملات هغه ځای ته ورسوو چې دواړه ملکونه چې کوم دي دا یو بل ته مخامخ راشي بلکې وی چې د افغان حکومت سره چې کوم دی نو خبرې اترې کول پکار دي او بیا صوبایي حکومت چې کوم دی براه راست زموږ بارډر چې کوم دی هغه د افغانستان سره شاید به یې اخرنی سوال په لنډو ټکو کې راله جواب راکړئ چې آیا کم نوی وزیر اعلی منتخب شو رالو حلف اخلي نه اخلي هغه بیا د بعد خبرې دي خو آیا صوبې دپاره څه مطلب سهیل افریدي روړی شي یا کم ټاسک چې الیمین ګنډپور ته حواله نو آیا هغه ټاسک به ته هم حوالی آیا در سره به کی سر ته بیا ورسئ سهیل اپریدي تلوي چیلنجونه ورپېښ دي او موږ ګورو دې وخت کې که یو خوا صوبه د امن و امان صورتحال سره مخ ته دلته د غیر یقیني صورتحال دی ترهګرۍ پیښې کېږي او بیا دې سره صوبه د مالی بحران هم ښکار ده ورسره د ګورننس ایشوز هم دي نو بل خوا د پاکستان تحریک انصاف کم کارکنان چې دي یا د تحریک انصاف چیرمن عمران خان هغه هم دغه توقع ساتي چې الیمین ګنډاپور دغه د رهایۍ لپاره تحریک چې کوم دی نو هغه پای ته ونه رسو نو دغه هم یو توقع چې کوم ده د سهیل اپریدي نه کیږي دا چیلنج ورسره حکومت چلول بل خوا سهیل اپریدي ینګ دی ځوان دی د هغه دومره تجربه نشته دی هغه 10 میاشتې 11 میاشتې تقریبا وزارت یا بطور معاون خصوصي خو پاتې شو خو دې نه وړاندې هغه دوه درې ځله د اسمبلۍ رکن نه دی پاتې شوی بلکې دا یې لومبی ځل و چې مونږ چې وګورو مطلب یقینا چې سهیل افریدي چې کوم دی نو مطلب ینګ هم دی او په پیله ځل اسمبلۍ ته راتلل او بیا سی ام جوړېدل ډېره مهرباني شاید بای چې تاسو مونږ له دومره تفصیل راکو د خپل کم زمونږ کتونکي دی هغې سره هم شریک کو ګورو چې فیصل کریم کونډي گورنر خیبر پښتونخوا هغه څه کوي آیا د الیمین ګنډپور چې کوم استعفا د هغه منظوری نه منظوری یا هغې اپوزیشن لیډر چې کوم وینا کوي چې سبا به مونږ های کورټ ته ځو های کورټ کې څه کیږي یا سهیل افریدي نه حلف اخیستلی کیږي نه کیږي دا تفصیلات به هم تاسو سره شریک کوو دا زموږ نننی پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکې اجازت دلوي الله پامان